अस्सलाम वालेकुम कदरमन कतुनको ज नसीर आजम मसूद د ژوند ډیجیټل سره تاسو ته هرکلی یم قدرمن کتونکو اوس زه په د مهال د جنوبي وزیرستان تحصیل سرویکای او بیا پتیرا په بروان سیمه کې موجود یم دلته چې کوم د امن او امان کوم وضع خراب شوې ده په دې سلسله کې د درې مسودو چې په دې کې شمنخیل بلوزای او منځای د دې مختلف قانونه د ځای راغلي دي او د ځای د دې وختنه صدا خو په تیره کوم خبره وکړو دغه غوښتنه صرف د امن او امان بحالي ترڅنګ نور څه قسم پریکړې دي کړي دي په دې سلسله کې به د دې مشرانو سره خبره کوو چې آیا د نننۍ جرګه د څه په سلسله کې وه مونږ سره اوسئ. امن حکومت تر غلی ده موږ د امن مطالبه د حکومت نه کوي او کړیم دي بیا دغه قوم دغه درې مسجد قوم 30 رکنی کمیټه جوړه کړه لاس کسونه د هر قوم نه روخاصل چې 10 کسونه بیا 10 کسونه په خپل منځ په خاص نکات باندې گفتگو وکړه ځینې نکات زه د تو په علم شیروالا په سوشل میډیا د تو په وساتت سره کاوه ځینې نکات داسې چې د اندرون خپل دي چونکه د طرف نه د کارنل د طرف نه خبره وشوه چې دا جرګه په کوم غرض شوې ده او څه شکایت څه تکلیف دی موږ دته وویل چې یاره موږ دا واس نه رسېږي چې د امن رولي د امن موږ نه یې ذمهور او د ټوک الفاظ سره موږ دته وکړه چې کله د امن دور و او دغه علاقه ته فوج نه ورغلی مو پولیس شه ټیپک وای مو پولیس شه قوت وای مو په کوم شه فیصله وای بد امنی نه وه وی چې ته راغلی امن خو موږ تو ته در پرېښی دی یوه چې کومه مسله موږ دته وکړه چېرې تو دلته په دغه علاقه کښې د تو سورسز دي بل نوم یې سرنډر دی یاره دا داسې نه کو چې دا په موږ باندې دا خو سپوډس قانوني نه شول د پولیس ګوښی قانون دی د فورسز د ګوښی قانون دی سلنډر ګوښی ځونته قانون جوړ کړی دی دا سلنډر در خپل کړه که ته چې په کومه طریقه وي خدای دا په موږ سترګې نه برګوي په قوم ته دا سترګې نه برګوي قوم دا نه په تکلیف کوي په مارکیټونه دا غلطې خبرې نه کوي تو چې په کوم انداز داخل در وخصه دی ته پیږي کور دې پیږي خو دا اختیار د ده سره نشته دی چې دی د مو قوم په ازور ورنه بیا کوم یو همت لري کوم یو ټینګه لري کوم یو اتفاق لري چې کله هغه اتفاق کرمخ شي بیا تکلیف جوړ شي بیا ته په خپل ځون پورې اریون شي سلنډر په خپل ځون پورې اریون شي دا د موږ زامن ورنه دي طالبون د موږ زامن ورنه دي فوج د موږ زامن ورنه دي موږ د مجبورۍ په عالم کې چونکې ا دور مې دای نه چاوه نو حکومت ته تو ته یې چې ته دا خال در سمبول کړه چې دال په خورې الیګون په خورې خرڅا ورکوي پیسې ورکوي څه ورکوي ا د تو کور دی خو پتیمان په عوام دا کور نر لري د نظام د پوره دا کوم تیور نه دی دا یې شا په غور سره ورووله موږ 15 تاریخ دغه قوم ته ورکړو چې 15 تاریخ ته دا قوم جمع کیږي خو د قوم د طرف نه دا خبره وشوله چې دو په ډوله جمع کیږي منځایو په ډولر سي بلځایو په ډولر سي شامنخیلو په ډولر سي 15 تاریخ ته موږ ته نتیجه پلوس روشي چې حکومت ته موږ په خبره غور وکړو کنه وکړو بیا دغه نه بعد موږ فیصله وي خو دور ته د موږ سخت فیصله وي ان شاء الله ولای هر ارز د مرګانی په زون تر ولای نن په باروان سرویکی سب ډیویژن چې کیما د درې مسجد جرګه وشوله یغې په ولا سره ز ملک نصیب خان درمن خیل خبر ادا درته کوه نصیر بھائی چې چونکه د امن په باره کې جرګه ونن درې مسجد چې دلته د بلځای د شمنخیل او د منځای په نومه باندې دلته عبود دي دا سره جمع شوي وي دغه واحده یوه اجنډا وه یوه مطالبه وه چې هغه امن دی په امن باندې خبره وشولې امن چونکې د میش د علاقې د پوره د وزیرستان د پوره آل اور پاکستان امن د هر چا ضرورت دی
د دغې په باره کښې نن موږ روغلي وي چې 12 توقعې جوړې شوې وې هغې په باره کښې د خلق سره روغلی و دلته چې کوم روغی مختلف مشروع نن چونکې غونډ مشرون موجود وي هغې مشرون هر چا خپل خپل تجاویز پیش کړل هغې نه بعد 30 رکني کمیټي منتخب شوله چې 3 قومي نه یې 10 کسونو کمیټي جوړه کړله هغه لوړل دلته چې د موقع کیم کارنل دی د هغې سره یې خبره وشوله نو هغه کمیټي چې کله واپس روغله د کوم ته دا خبره وکړله چې د میش چې کوم مذاکرات ویل یا د میش ملاقات و هغه ډېر په مثبت انداز باندې و د کارنل سره هم په شا هغه باندې خبره وشوله هغې دی وویل چې کارنل صاحب د میش خبره په کښلي انداز وخستله دا یو مخته د چا سره په دا باندې خبره کوي واپسي که خیر و انشاءالله دغې 30 رکني کمیټي 15 تاریخ په دغې ځای باندې کوم تکشیه چې کومو د ډوله سرارو دریمي او چې هغه میش ته کوم ځواب ملاو شي یو امید دا ده چې هغه طرفه و میش ته انشاءالله کښلی ځواب ملاویږي او چې هغه میش ته کوم ځواب ملاو شي په باندې بیا د 3 قومي نه سره کښېني مشاورت کوي الله دا وکړو چې مخته نور میش جرګې ته احتجاجي نه ته او نور مسلې ته خدای میش سیخ نه کو د خبره خدای په دغې ځای باندې لنډه کو تړی چې هغه د اوس پس سره تعلق لرلی اپشه شهید شو یو بل پشه زخمی شو ډېر افسوسناک او د غونډ خلک مطلب یې نه دی کړی هغه ټیم نو دغه بنیاد باندې بیا دغه خلک همیشه دغه یو اعتراض لرلی سخت مشکلات لرلی چې دغه خلک میش سره د رویه شاه نه دو د میش سره نوستای ویلوړای د میش سره چې کومه دوه هغه بدمعشي په ټایپ شه دغه دته یو مجلس لګیا کړی دی نو په باندې دغه کوم رو جمع و د کوم دته جرګه وکړله بیا د درې ماسیده نه د هر کوم نه کسان رو خواستل په بنیاد باندې لوړلی د کارنل صاحب سره ملاقات وکړلی اته هم دا خبره کښې شوله چې وره دا خلک کدی خو مثال که تو سره دی میش داسې نه درته چې تی ختم کړه تو خپل پالیسي وي خپل یو دلیل وي دغه سلنډر دا د میش خپل زوی ورونه دي د دا نشي ویلی چې مثال میږي د په قومیت باندې دی د وبوسي نه دی چې ټیپک راخوستی دی خو خپلو هغې خپل هڅو ته دلیل سیخ کړی وي خو میږ دا ورته یایي چې وره دای چې کومه څه شی کوي د هغې تر شا یو تیتو نوم یودېږي ورسره نو دا ته د عامې خلک سره چې دی د کومه رویه دو چکټیټ تو دا ته هغه رنګه نه کېږي نو په شي باندې د دې طرف ورا مکمله یقین دهاني وشوله چې د دې طرف نو اندیا سي داسې څه عمل نه کېږي نو دا امید دی چې د په خپل وعده باندې قایم شي او که قایم نشولي نو انشاءالله بیا هم دغه قوم ولا جمع کېږي بیا مخکې مثال میږي عمل طی کوي